یو کس امام پسې موږ کولو، د امام دوران د قیام په ځای باندې دی لږ ساعت ناست، چې امام کله قیام ته لاړو، او چې کله بیا امام موږ ختم کو، چې امام سلام وګرځولو، نو د سجده سهو وکړه. د عمل څنګه دی؟ دته سجده سهو کول نه دي پکار. که د لږ درنګ تیر کړی، امام پاسېدو، مثلا په تحیات باندې دی ناست، امام سره امام پاسېدو رکعت ته، او دی لا ناست دی، او څه وخت پاسېدو قیام یې لاندې کو، نو بیا د مستحی د سجده سهو ته ضرورت نشته. او که چېرې د ده نه قیام او رکوع هم لاړل او دی ناست دی، نو بیا به دی لمونځ دوباره کوي. یو کس وایي چې کله اذان شروع شي، نو په کوم اذان باندې خاموشي اختیارول پکار دي؟ لومبي اذان باندې یا ټولو باندې؟ نو حضرات اهل علم وایي چې ستا د محلې یا ته کوم جماعت کې موس کې، هغه جماعت اذان دی، خاموشي به اختیار کړو، د هغې جواب به ورکړي. او چې د هغې جواب دی ورکو، نو بس بیا هر اذان نه، ځکه چې بیا اذانونه ډیر دي، وړاندې وروسته به کېږي. او که چېرې سړی په بله علاقه کې وي، هلته کې ډومبی اذان چې شروع شي د وخت د داخلېدو نه پس، نو هغه اذان سره خاموشي اختیار کړو، جواب ورکړو. بل تپوس یې کړی دی چې سوره یاسین د سحر د مونځ نه مخکې تلاوت کېدی شي، او که د سحر د مونځ نه پس؟ د سحر د مونځ نه مخکې هم تلاوت کولی شي، خو چې کله سبا راوخېږي هغې نه پس چې کوم فضیلت یې هغه حاصلېدی شي، او مونځ نه پس هم. یو کس وایي چې زما یو دوست دی، هغه ما ته کاروبار دپاره 10 لکه روپۍ راکوي، او د هغه شرط دا دی چې ته ما ته هره میاشت 80,000 روپۍ راکوي. که ستا ګټه وي او که نه، ته به ما ته 80,000 روپۍ راکوي، او د هغه دا 10 لکه روپۍ به هم په ځای پرتې وي چې کاروبار ختم شي، نو بیا به هغه ته واپس کول وي. نو دا څنګه دي؟ دا صفا سود دی، صفا سود دی، حرام دی، بچ کېدل دی پکار. یو کس تپوس کړی چې بعضې دکاندار وي، د هغوی سره مخکې نه په پیکټ کې څیزونه پراته وي، او مخکې نه یې هغه تللي وي، چې ته کله هغه ته ووایې چې ما ته 1/2 کیلو دا شی راکړه، کیلو دا شی راکړه، 2 کیلو دا شی راکړه، نو هغه تا ته هغه پیکټ درکړي. دا سودا څنګه ده؟ نو دا جایز ده، خو که ګاهک دی دکاندار ته وایي چې دا وتله زما په مخ کې، نو خامخا به یې هغه تلي، نو بهتره دا ده چې ویې تلي. او که دا سودا داسې وکړي چې دکاندار درته وایي چې دا پیکټ په دومره دی، نو بیا تول ته ضرورت نشته، بیا د ګاهک خوښه ده دا پیکټ اخلي او که نه اخلي. یو کس وایي چې یو سړی سوره ملک، سوره واقعه، د هغې تلاوت د شپې په ځای د ورځې وکړي، نو څه حرج خو نشته؟ نه، بالکل حرج نشته، د ورځې تلاوت کولی شي، لیکن کوم فضیلت چې راغلی دی هغه د ورځې نشي حاصلېدی، چې هغه د شپې د وخت سره تعلق لري. یو کس پرچی لیکلي ده، دا لیکل خو یې ګډوډ دي، خو ما داسې فهم که دی وایي چې ما د خپل زوی نوم داهیه ایښی دی. داهیه، دا نوم څنګه دی؟ نو داهیه دا هغه کس ته ویلی کېږي، د دې معنا دا ده، دا نوم خو ما چې ته اوسه پورې نه دی اورېدلی، خو البته عربۍ کې په لغت کې د دې معنا دا ده، داسې کس چې د خولې چالاکي دومره وي چې بلې پړکولی نشي. یو کس وایي چې زما چوکیدار کې د صرافۍ دکان دی، د ډالر ریټ نن سبا 225 دی، 225. خلک زمونږ نه د یو میاشتې په قرض باندې واخلي په 300، او بیا مونږ ته پاکستانی رقم واپس کی. دا ټیک ده او که نه؟ دا ټیک نه ده. اصل کې دا پاکستانی رقم چې واپس کوي او دا رستو واپس کوي، نو دا قرض دی. په دې کې قرض چې کوم دی، نو دې ته نسیه وي، دا د سود یو قسم دی، سود کې راځي. یو کس وایي چې زما وراره دی، د هغه نوم مونږ محمد حبیش ایښی دی،
تقریبا 1 کال وشو د هغه د پیدایش تر اوسه پورې دی هر وخت بیمار وي. بعضې ملګرو مشوره راکړه چې دا نوم تبدیل کړي، د دې وجه نه دی بیمار وي. موږ څوک دا خطا خبره ده چې د دې وجه نه بیمار دی. بیماری د الله جل شانه د طرف نه وي. او محمد حبیش نام دا ټیک دی، جایز دی.